अस्सलाम वालेकुम दी मरगरी दा क्वेश्चन कړی دی او ښه क्वेश्चन دی ایس ایچ یونیورسل دا وایي چې بی ایس کې او بی ایس سی کې څه ډیفرنس دی او ایم ایس سی او ایم فیل کې څه ډیفرنس دی فیچر بی ایس سی چې کوم دی دا هم سټینډ فار بیچلر اف ساينس اینڈ بی ایس آلسو سټینډ فار بیچلر اف ساينس صحیح ده دوانو ته بیچلر اف ساينس وایي اور دا چې کوم دی دا ټریډیشنل ډیګري ده مخکې دا تقریبا چې په ختمېدو دي دا بی ایس سی چې کوم دی ډیر کالجونو کې دا اوس نه کېږي ډایرکټ صرف بی ایس کېږي نو بی ایس سی چې کوم ده دا به دلته پاکستان کې مخکې به بی ایس سی وه بیا به ورپسې دا چې کوم دی 2 ایئر وي صحیح ده بی ایس سی چې کوم ده بیا به ماسټر دا کو هغې ته به ماسټر ویل نو ډیوریشن چې کوم دی د دې 2 ایئر دی او د بی ایس چې کوم دی دا 4 ایئر دی صحیح ده د بی ایس سی نو خبره د ټریډیشنل ډیګري دا او دا چې کوم دی ماډرن ډیګري دا او انټرنیشنلی دا ریکګنایز دی او دا داسې ارزه کې نه دی ریکګنایز یا ډیر نه دی ریکګنایز مطلب دا نیمه ډیګري حسابېږي صحیح ده اور اکیډیمک ډیپ چې کوم دی دا په بیسک باندې فوکس کوي او دا چې کوم دی په ډیټیلز باندې مطلب ډیټیلز کې زی کورسونه مطلب ډیر کورسونه هم پکې سیوا دي او لږ ډیپت کې او بیا اخیره کې دی کې سپیشلایزیشن باندې دا فوکس کوي ها ورسره دی چې کوم دی ریسرچ چې کوم دی یا پروجیکټ لیول چې کوم دی د دې کې لږ ریسرچ وي یا پکې ویم نه او یا پکې پروجیکټ پکې وي دی کې بی ایس سی کې او بی ایس کې چې کوم دی د کې پروجیکټ چې کوم دی فائنل ایئر پروجیکټ دا لازمي دی صحیح ده او دا انټرنیشنلی ریکګنایز ډیګري ده صحیح ده یا کې انټرنشپ وی لګوس مایکروبیولوژي چې کوم دا هغې کې به ته بیا انټرنشپ کې صحیح ده هغه ستا حسابي ریسرچ هم وي او انټرنشپ هم وي یا داسې زما په خیال په بی ایس نرسنګ کې هم چې کوم دی دغه وي انټرنشپ وي صحیح ده مطلب کورس بیا هغه په کورس باندې ډیپینډ کوي چې دا کم کورس دی ځینې کورس کې پروجیکټ ضروری وي ځینې کې انټرنشپ ضروری وي او ځینې کې ریسرچ وي هغې کې پروجیکټ نه کېږي نو ریسرچ یا پروجیکټ یا انټرنشپ په بی ایس کې صحیح ده دا په فائنل ایئر کې وي صحیح ده ریکګنیش چې کوم دی دا انټرنیشنل ډیر نه دی ریکګنایز او دا چې کوم دی ښه پراپر ډیګري دا ارزه کې ریکګنایز دی صحیح ده اوس چې کوم دی ډیفرنس بټوین ایم ایس سی ایم ایس او ایم فیل څه ډیفرنس دی ایم ایس سی اینڈ ایم فیل آر بوث پوسټ ګریجویټ ډیګري صحیح ده دا چې کوم دی دا دواړه چې کوم دی انډر ګریجویټ حسابېږي او دا چې کوم دی درېواړه چې کوم دی پوسټ ګریجویټ دي ته ویلی شي but they differ in terms of academic level صحیح ده په academic level کې یا academic structure د چې کوم structure وي نه هغې کې دا بیا دې کې مختلف والی دی ډیفرنس دی پکې باقی دیتا پوسٹ گریجویٹ ڈگری وایي صحیح ده ښه نو فیچر ایم ایس سی ایم ایس او ایم فیل فل نیمونه د دې چې کوم دي دې ته څه وایي ماسټر اف ساینس دې ته ماسټر اف ساینس وایي او دې ته چې کوم دی ماسټر اف فلسفي صحیح ده ایم فیل چې کوم دی دې ته څه وایي ماسټر اف فلسفي اور ډیوریشن چې کوم دی د درې وانو 2 ایئرز دی صحیح ده 2 ایئرز ایم ایس سی هم 2 ایئرز دی ایم ایس او ایم فیل هم 2 ایئرز وي صحیح ده ښه نو ایلیجیبیلیټي کله وي دا کله ایلیجیبل به وي د دې لپاره ایم ایس سی چې کوم دی دا چې ته کله بی ایس سی وکړي بی ایس سی نه بعد به بیا د ایم ایس سی کې صحیح ده دغه نه پس هم کولی شي بی ایس نه بس هم کولی شي مطلب ته بی ایس وکړي که نه نو هم کولی شي او بی ایس او ایم ایس سی تقریبا دا د یو بل برابر دي دا هم 16 ایئر ایجوکیشن حسابېږي چې کله ته بی ایس سی نه پس وکړي او دا هم 16 ایئر ایجوکیشن دی ځکه چې ایف ای سی نه پس ته وکړي نو دا 4 ایئر دی نو دا هم 16 ایئر ایجوکیشن حسابېږي صحیح ده خو دا ایم ایس سی کې بیا مطلب که ته ایډمیشن کې نو بی ایس نه پس هم کولی شي خو دا مخکې بس چل به وکړو خلک بی ایس سی به وکړه بیا به ایم ایس سی به وکړه نو دا 16 ایئر ایجوکیشن به د مکمل شو ایم ایس چې کوم دی دا 16 ایئرز ایجوکیشن د لپاره پکار وي بی ایس نه پس وي صحیح بی ایس 4 ایئر آر ایم ایس سی یا د ایم ایس سی نه پس یا د بی ایس نه پس ته بیا ایم ایس کې ایډمیشن کولی شي صحیح ده 16 ایئر ایجوکیشن د ایم ایس لپاره پکار دی دې کې 14 ایئر هم دی او دې کې صرف 16 ایئر ایجوکیشن چې ستا کله مکمل شي بیا کولی شي صحیح او ایم فیل چې کوم دی دا هم 16 ایئر ایجوکیشن موسټلی خلک دا د بی ایس نه پس کوي مطلب بی ایس نه بس دې دوه ډیګریانو کې ته ایډمیشن کې صحیح ده ښه بیا چې کوم دی ریسرچ چې کوم دی دې کې ډېر ریسرچ وکې وي اکثر به کې ریسرچ وي خو دومره ضروري یا دومره ډیپت کې نه وي صحیح ده او په دې کې چې کوم دی ایم ایس کې او ایم فیل کې چې کوم دی دې کې ریسرچ ضروري دی ورسره تیسیس که نه نو تیسیس او ریسرچ دې کې ضروري دی
ها سبا نه فوکس کوي تیوریټیکل اینڈ کورس ورک صحیح د ایم ایس سی چې کوم د په تیوریټیکل او کورسونو باندې فوکس کوي او ایم ایس سی چې کوم دی د ایڈوانس سټډي د دی کې په نسبت د ایم ایس سی ایم ایس چې کوم دی د کې ایڈوانس سټډي دا او ریسرچ وی پکې صحیح ده ها او ام پیل چې کوم دی د کې هم ډیپ ریسرچ وی دی کې په نسبت د ایم ایس نه هم ډیر ریسرچ وی ریسرچ اورینټډ دی دا چې کوم دی دا ایم ایس چې کوم دی دا پروجیکټ اورینټډ وی او دا چې کوم دی ام پیل چې کوم دی دا ریسرچ اورینټډ وی صحیح ده ها بیا چې کوم دی پرپز د دې سره اکیډمیک پروفیشنل اپګریډ او د دې چې کوم دی پری پی ایچ ډی پروفیشنل ریسرچ او پری پی ایچ ډی ریسرچ سپیشلایزیشن صحیح ده ها انټرنیشنل ریکګنیشن چې کوم دی دا نارمل وندګي صحیح ده ماډریټ صحیح ده او دا دوه چې کوم دی ایم ایس او ام پی چې کوم دی دا هاي دي صحیح ده دا ډیر انټرنیشنلی ریکګنایز دي ها تیسیس خبره هو موږ وکړه د دې کې ها ابن آپشنل آر مینیمل صحیح ده د ایم ایس کې چې کوم دی کمپلسری دی او پی ایچ ډی کې چې کوم دی د کوم کمپلسری دی ها پات ټو پی ایچ ډی سم ټایمز ایکسپټډ مطلب ډیر ځینو کې ایکسپټ کیږي ځینې ډیګریانو کې یا ځینې یونیورسټیز کې یا ځینې کالج کې ځینې کالج کې اکثر د نه کېږي هو ځینې کالجو کې کېږي هر کالج کې نه وي ها نو دا دواړه چې کوم دي دا دواړه چې کوم دي د دې لپاره یس دا ایکسپټډ دي ها پبلک کالج یونیورسټیز دا بیا تاسو خپل کتل چې څوک پر کوي څوک نه ورکوي هو ډیګري ایوارډ یونیورسټیز چې کوم دي هغه او ریسرچ فوکس انسټیټیوشنز چې کوم دي هغه صحیح ده هغه اپر کوي صحیح ده ها ایچ ای سی چې کوم دی هغه کلاسیفیکیشن دې ته وایي پوسټ ګریجویټ صحیح ده دا درېونه پوسټ ګریجویټ دی خو دا اولډ سیسټم دی تاسو ته وختي چې ما څنګه ویلي ایم ای سی او بی ایس سی چې کوم دی دا اولډ سیسټم دی ها دا هم پوسټ ګریجویټ دی ماډرن سیسټم دی صحیح ده دا پوسټ ګریجویټ دی پی ایچ ډي پری پی ایچ ډي لیول دی نو دا چې کوم دی دا په دې ټولو کې دا ډیفرنس تاسو ته مو ویلي دی کې دا ډیفرنس دی نو وګوره دا درېونه چې کوم دی پوسټ ګریجویټ پروګرامز دي او دا چې کوم دی انډر ګریجویټ پروګرامز دي دا دواړه او نو بیا دا بی ایس سی چې تاسو ته ما څنګه ویلي دا اوس اکثر په کالجونه یا یونیورسټیز نه اپر کوي آی تھنک دا جوړ ختم شوي دی اوس بیخي او مې بي ځینې کې اوس هم وي